والصبر ثوابه الجنه او د دې صبر چې انسان بیا صبر وکړي د دې صبر په عوض کې الله جل جلاله چې شروع کوي جنت ورکوي په دنیا کې رضا ورکوي الله تعالی خپل رضا او رضا قیامت بیا چې شروع کوي جنت دا د صبر بیا عوض دی وشهر المواسات او دغه میاشت د غمخواري میاشت ده پر مسکینانو باندې په پښتنه کوي پر همسایه باندې په پښتنه کوي دا د غمخواري میاشت ده وشهر يزاد فيه رزق دا یو داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې الله جل جلاله و دې خلکو ته بلا حساب رزقونه ورکوي دا د رزق د روزي میاشت ده څنګه میاشت ده الله جل جلاله پر هغه مړو پر غنیانو خلکو باندې مهربانه سي هغه ته دنیا ور بیا دا هغه په ځکه دا رواجي چې یاره دا خو د مواسات میاشت ده دا د غمخواري میاشت ده پر دې مسکینانو باندې پښتنه وکړه پر دې کونډو پر یتیمانو باندې پښتنه وکړه پر دې همسایګانو باندې پښتنه وکړه هغه بیا الله جل جلاله پر دې مسکینانو باندې څه کوي پر هغه باندې مهربانه نو ځکه دا میاشت چې ده دا د رزق د روزي میاشت ده خدای پاک مسکینان هم ماړه کې په وجه د مهرباني د رحم کولو د هغه مړو خلکو او غنیان هم ماړه کې په وجه باندې د چی شي دا الله جل جلاله په خپل پر مهرباني نو دا چې دا د رزق روزي میاشت ده د رزق د پراخي میاشت ده او د مواسات میاشت ده په دې کې یو پر بل باندې پښتنه سره کوي من فطر فيه صائما بیا په دې خطبه کې نبی عليه الصلاه والسلام او صحابه کرام ته فرمایل چې اے صحابه کرامو من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه چې څوک وي وروجاتي ته خوراک ورکی هغه ته افطار ورکی هغه ته روزمات ورکی نو دا برده د فاره د ګناهو د بخش ذریعه وګرځي الله پاک د ګناهونو معاف وعتق رقبه من نار او الله جل جلاله به دا غاړه د وره څخه آزاد اوس به دا غمه ډکه په پروژه کې به خلک د مېلمنو سره جنزغلي شول ته یو دغه روان په بعد خو مېلمن نه یاله چوټ له فلاس کې وای نه د خدای بندگان مېلمه چې لایدا ګرځي زمالي د خدای فضا قسم دې بس دې پاره د دنیا او د آخرت ذریعہ جوړیږي د بوش د پاره د چیز ذریعہ جوړیږي د مغفرت ذریعہ به جوړیږي الله تعالی به معاف کړي او په ورځ د قیامت به خدای پاک غاړه د ور څخه فارغ خلاص مثلا مسغله دی حدیث کې دو جزء لا فاتیج ان شاء الله تعالی پر هغه باندې مسباده خبره دا خو رسول الله ګورما د تویل د رسول الله په یو خبره کې دومره مجلسونه ستا دومره خبره پکښې دي دومره حکمتونه پکښې دي چې معنی د خدای په ځکه سمي زه خالی پر دا هو شهر الصبر چې دا میاشت د صبر د رسول الله د خلاص دا الفاظ خلل راوتلي دي تقریبا ان شاء الله تعالی الله سوري زه خالی پر دا خبر باندې شو هو شهر الصبر خلي پر دا خبره دا نور خبره کوم شو هو شهر المواسات دا د غمخواري میاشت ده خلي پر دې شهر مواسات باندې الله سوري ان شاء الله ورته خلي دا حدث دا یو حدث دا مرته داس کې پر وویل کې تفصیلا زووم تشریحا وویل تقریبا شاید کده دا اجابت ورځ پر ورسې دي دومره حکمتونه پراته دي دا رسول الله د خلی الفاظ مسخره نه ده چې د خلی الفاظ دي چې د خلی الفاظ راوتلي ځکه د یبه خامخا هغه احکامات او هغه فن هغه شوق هغه تشریح هغه عشق هغه په دې خامخا دي لہذا هغه یو وجه پاتې سول هغه به ان شاء الله تعالی سبا وای الله تعالی دې موږ ته دا توفیق راکړي چې موږ غمخواري وکړو پر مسکینانو باندې پر یتیمانو باندې ګور دا غمخواري میاشت ده پر همسایه باندې ډېر پام کوي په خپل دني چې وتا ته روشونه پرته همسایه دې د لوږ مړي هغه ورځ مال وجري له سړی را لې ولزما دې د خدای په ځکه څنګه کپدري میاشت ما غوښه په پورته کړ په دا اوس روزه کې ما ته بیا قسم وسلونه کوم تر اختر ته خالي زید غوښه راوړ هر دې خلک څه خدای بندگان دا وجره کې ما ته دې کسان ازي خالي ماجدار ته زسته د مخ مجلس کوم دې مخ ته تګایم قسم په خدای چې نو کپچا کې غیرت او حیا او شرم قسم په خدای ځان ته یا ځان مړکی او یا چې څه دروازه کې وته ته وایي چې دا سمې زونه د خلک لماته کوي پر وړو باندې والله کا قدرت لري پر وړو باندې پر ورځو باندې والله کا قدرت لري غوښه د چا په یاد غوښه د چا په یاد یعنی کښنیان په یو ځای شانو باندې ګرځي د شو دوه کښنیان په دوی شانو باندې ګرځي چې والله کې مرته په لاس کالو کې شنو نشدي دې د شو دوه کښنیان په هغه باندې ګرځي د مور شدي ستانه د توان شدي ته واته سن اته 900 روپۍ دي په کور کې 2 روپۍ خراب لري دا څنګه ولې راته کوي چې ما ورې چې وتاریا
دا اوس هغه ورځ په ولې سړی راغلی ول والله که ما په 3 میاشتې په 4 میاشتې باندې ما د غوښې درکړې ده غوښه ما والله که په کور کې پخ کړې او په دې روژه کې مې تر اختره ولاړ ته خیال چې پخه دې ځکه پیسې نه زه په چیزې پخوم لیکن هغه سړی چې په کلي کې ته ووینې په دې اندازه راوځي چې ستا کپړې دی ورته ایستېږي ماز لکه یو کراس ته چېشتی تربورګلګت سبا موږ ته غم دغه دی سبا موږ هغه ته بیا په بد نظر باندې ګورو هغه ته بیا پیغور ورکوو هغه د تربورګلوۍ د موجب چې د باندې په دې نظر راوځي په کور کې په حال زه خبر یو الله په خبر یو زه په خبر لیکن د باندې په دې نظر راوځي ما درته وویل چې قسم خدای شي وینې ته چې یار نیمه کلي به دې ساتي لیکن هغه سړی په کور کې دا رقم نه پر دې خلکو باندې پښتنه کوي د خدای د پاره پښتنه کوي دا دغه مخاري میاشت ده مسکینان ستا یتیمان ستا کونډې ستا ډېر یتیمان ستا داسې یتیمان ستا چې صدق ته ووایه اوله د یتیمان ستا پښتنه پر کوي خدای د پاره پښتنه پر کوي خدای تعالی دې موږ ته دا توفیق رانصیب چې موږ په مسکینانو باندې پښتنه وو او خدای تعالی دې د دې روژې د نیولو توفیق موږ ته رانصیب کړي چې ښه په اخلاص او ښه په خوند او ښه په عشق او ښه په برداشت سره ونیسو برداشت شي وما علينا الا البلاغ المبين